پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که تاسو یو مار ووینئ تاسو مار وژنئ. ولې وژنو؟ مار په دې وجه وژنئ چې مار چې دی هغه زهریله دی، هغه موزي دی، هغه ضرر رسوي، هغه تاوان رسوي. اوس که یو سړی راولاړ سو د ماره وبېرېدی، د ماره وبېرېدی چې داسې نه وي چې ما څه انتقام واخلي، پر ما راوغورځي پرېښوئ، الله رسول فرمایي فلیس مني دا له موږ څخه نه دی. خامخا به وژنې دا مار به خامخا وژنې. اوس په دې کې خبره چې شته عزیزانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زموږ د مارانو سره دښمني ده، چې کله زموږ د مارانو دښمني شروع سوې ده موږ صلح نه ده سره کړې، موږ صلح چې د هغه نه ده سره کړې. خو په بل روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي عوامر یې بولي دغه سپین کشني کشني ماران دي، سپین کشني کشني ماران دا په کورو کې دا د الله رسول فرمایي تاسو مه وژنئ، هغه ضرر نه لري، تاوان نه نقصان نه لري. صحیح سو؟ تاوان و نقصان نه لري. ها هغه خاص کر چې اپی ماران یې بولي، اپی په عربي کې افعی بولي. صحیح سو؟ دغه ماران کمر ماران دي، لیکې ورباندې ختلي دي. صحیح سو؟ دا به خامخا وژنئ، دا ډېر زهریله، دا ډېر بېکاره شی دی. روایتو کې راځي دغه علامه کمال الدین دمیری صاحب را نقل کړي دي، پیغمبر صلی حدیث شریف هم دی، په دغه مارانو کې دی ماران سته چې کله یوه زنانه حملدار یې حمل بچی یې په نس چې دغه مار یې خالي د لیرې ځای ورته وګوري یا دا زنانه و دا مار ته وګوري، دومره زهر الله پکې ایښی دی چې دغه د دې زنانې کشنۍ چې دی هغه ضایع کېږي. خالي د مار د لیدلو سه خوړل خو لا لیرې خبره ده. او بیا روایتو کې راځي علامه کمال الدین دمیری صاحب رحمه الله فرمایي دغه یافي مار نه دی، دا یو وخت یوه وښه ولاړه د خپل واښه ماښه شی خوري، کشنۍ بچی یې ده، هغه د وښې مطلب شیدې چې دی هغه خوري. دغه اپي مار چې کوم بولي دا دغه وښه پر دا شونډې باندې وواله، چې ویواله تر دې وښې مخکې هغه بچی چې کومه وله شیدې یې خوړلې هغه مړه سوله. دومره زهریله و، دومره زهریله. دلته پر شونډې وواله نو خاشدې هلته رګونه دي، د هغه رګو بیا فورا د ازار ولاړو، هغه چې کومې بچې شیدې خوړلې هغه مړه سو. او بل یو علامه کمال الدین دمیری صاحب فرمایي و یو کوچنی هلک یې پر دا پښه باندې وخوړی، پر پښه باندې تندی یې پټاو سو، د ډېرو زهرو سې تندی چې دی هغه پټاو سو. دغه مار د الله رسول فرمایي پرېږدی بې نه، خامخا به څه کوې؟ خامخا